اوس که تاسو د دغه میاشتې دا نومم وګورئ ځکه دا کې خو غټ غټ واقعات شوي دي مبارکه میاشت په حدیثو کې هم ډېر فضیلت راغلی خو که نوم تی وګورئ شعبان المعظم نو په دې کې دغه نومنا بعض علماء صلحاء اتقیا ازکیاء څخه استدلالات کړي دي دا غوي خپل یو علم مطابق څه خبرې کړي دي او هغه یو خبره پکې دا فرمایلی دا چې په لفظ شعبان کې چې دا کوم حروف دي چې یو شین دی یو عین دی یو با دا یو الف دی یو نون دی چې په دې کې الله تعالی بعضی شیانو طرف ته پکې اشاره کړي دا خو څوک پوهیږي په دې باندې ځکه هر یو چا هر یو سیس ته فکر نه د بعضی خلکو وی ورته چې چا علم سره او مطالعه ډیپ مطالعه سره او عمده یا خوراک او اسکا کیو ټول عمر هم دې تناستي او دنیا یې پریخودي زاهدي نو هغه دی طرف ته بیا زیات متوجي نو بیا ډیر معلوماتي ورته نو علما فرمایي چې په شعبان کې دا شین مراد دی شرافت دا شرافت ته اشاره او شرافت ویل کېږي بزرګۍ ته یعنی مقصد دا دی چې دا بزرگا او نیکا او شرافت والا میاشت یعنی که په دې میاشت کې د ځان نه لږ شریف جوړ که کنه لږ تم ځان نه شریف جوړ کړه دې طرف ته اشاره ده دا خپل شرافت والا ده نو په شرافت والا میاشت کې پکار ده چې ما او تا ځان نه شریف جوړ کړو او عین کې چې کوم عین راغلی نو علما فرمایي چې دا عین یا اشاره دی طرف ته علو عین مراد علو دی علو بلندی ته ویل کېږي او چتوالی ته ویل کېږي مقصد د دې خبره دا دی چې په دغه میاشت کې عبادت کوونکی انسان الله تعالی ډېر بلندی ته رسوي ډېر یعنی خدای پاک ولا خپل قربت الله ول ورکی علو ورکی بلندی ورکی اسی خو عام طور باندې په هر میاش کې په عبادت باندې انسان ته چې الله د رضا د پاره خدای پاک زموږ ټول کارونه خپل رضا د پاره وګرځي چې الله د رضا د پاره نو په هر میاش کې په عبادت باندې انسان بلندی ترسي خو په دغه میاش کې په خصوصي توګه باندې الله تعالی انسان خپل بلندی ترسي بیا وی چې با لفظ دینو وی چې بانا یا مراد دا بلائی یعنی نیکی بلائی نیکی ته ویل کېږي نو مقصد دا دی چې په دغه میاشت کې ک نیکی کړي نو په دغه میاشت کې دا میاشت ډیره نیکی د پاره موزون دا یعنی ډیره برابر ده او دا د بلای میاشت او دا د نیکی میاشت دا د فرمانبردارۍ میاشت دا د اطاعت میاشت دا د الله تعالی سره د قرب میاشت دا په دین باندې د عمل میاشت نو دا ډیره د بلای میاشت شرافت والا پکار د چې بده کې مونږه نیکی او بلای طرف ته زیات رجحان وکړو هغه طرف ته او الف چې کوم راغلی نو وی چې الف نه مراد دی الفت ویل کېږي مینه ته محبت ته اتفاق ته اتحاد ته دا د محبت میاشت پکار د چې په دې کې مؤمنان مسلمانان په خصوصي توګه باندې یو بل سره مینه وکا محبت وکا الفت وکا یو بل سره الله د رضا لپاره ک تعلق قرآنی پکار د چې جوړیا کا یو بل تعفو وکا درگذر وکا د چا به خدای څوک به خدای او څوک برسای خو چې څوک رسای په کار د چې خطا والا ته څوکا معافي وکا ولې زمونږ د خپل ځان سره د ډیرو خطاګانو خپل ځان سره څومره مینه ده سره د دې چې راته پته ده چې ډیر خطاکار سیاکار ګناهګاران تور مخیو او دام خوخه ده کنه چې الله تعالی معاف کا خوخه ده هر چا خوخه نو چې ته په خپل باندې سره د خطایو خپل ذات سره مینه کړې او ته چې ما الله تعالی وبخي ځان د بخنه قابل غړي او وای چې څو شو ک الله تعالی زو بخلمه څه به وشي دا سه هغه انسان مرضی چې ستا په عزت کې بڅ کمه راشي څه به وشي ک هغه انسان ته وبخاو معافي ورته وکړه ته بیا دومره لوی سړی
چې تا تخپل ځان د الله نم نعوذ بالله من ذلک په دغه خبره کې لوی ښکاری چې الله د دې خبره لایق غړي سره د دې چې ډیر لوی ذات دی چې هغه معافي وکا او تخپل ځان د دې خبره لایق نه غړي چې ته معافي وکړي نو دا خو ته ځان بیا ډیر لوی غړي تم معافي وکړه ځکه دا د شعبان د الفت میاشتا دا د محبت میاشتا دا د مسلمانانو یو بل سره د ناستې او د قربت میاشتا او بیا په آخر کې چې کوم دی نون دی علما فرمایي چې نون نه مراد دی نور تجلیات رڼاګانې دا هغه میاشتا چې څوک د دغه میاشتې بزرګي اومني عبادت پکې وکا الفت محبت پکې وکا تعلق مسلمانانو سره پکې بحال کا دا هغه کس دی چې مستحق وګرځید حقدار وګرځید د دې خبرې چې الٰه العالمین د طرف نه پدې باندې د انوارات او تجلیات او باران وکا الله تعالی نو ځان لایق کړی کنه د دې خبره ځان لایق جوړ کړی د دې خبره انسان خو پورا نه دی انسان خو ډیر کمزور دی دا عقیده ساتل پکار دی چې په انسانانو کې ټول نه اخرنه لمبر د زما دی دا ټول معنی بهتر دی هر چا لم د عقیده ساتل پکار دی ټول له محبت ور کول پکار دی نو دا د انواراتو د تجلیات میاشت د الٰه العالمین د طرفنا خو چې څوک لګ غوندي نیکی وکا لګ قربت الهی اغا خپل رب سره څوک حاصل کا